د پاکستان سابق فاست بالر جنید خان هم انډیا ته یو قراره جواب ورکړی دی که یو طرف نه د انډیا کرکټرز لکه سارو ګنګولي یا نور کلاړیان داسې قسم سټیټمنټ جاری کوي لکه ګنګولي یو څو ورځې مخکې ویلو چې پاکستان او د انډیا بیخي کرکټ ختمول پکار دی انډیا له پکار دی چې پاکستان سره بیخي اړو میچ کوي نه که د آی سی سی په ټورنامنټ کې د هم پاکستان سره میچ نه کوي نو هغه طرف نه که ګرم بیانات راځي نو دې طرف نه هم داسې کرکټر شته چې هغه انډیا له پسترګو کې سترګې ورکولی شي یو شعیب اختر د شعیب اختر چینل چې کوم دی هغه په انډیا کې بین شوی د انډیا والا بین کړی ده هغه هم سپینې خبرې کولې اوس جنید خان چې کوم قراره جواب ورکړی دی د انډیا ټول انډیا ته نو یو ټویټ یې کړی دی تاسو له په سکرین باندې هم ښکاري جنید خان په دې ټویټ کې لیکلی دی د ټی واز فینټاسټک کیونکہ हम लोग दूध पत्ती चाय पीते हैं مونږ दूध پتی چې اسکو ځکه زمونږ چای چې کوم دی هغه خاشته وی لکه هغه ابینندن چې کله په 2019 کې د پاکستان آرمی ګیر کړي او هغه چې چای اوس کړي نو چې مبارک چې هغه نه پښتنه شو چې د پاکستان چې د خوښ شو کنه نو هغه ویلو چې د ټی از فینټاسټک لکه چای خاشته نو هغه فینټاسټک والا چې کوم دا غډ ډایلاګ نو هغه ډیر زیات پاکستان کې هغه ټایم وایل شو او په دا ډایلاګ باندې به د انډیا میډیا یا د انډیا عوام پاکستانیانو ټرول کول او اوس په هم ټرول کوي لکه اکثر تاسو به کتلی وي دا ابینندن تصویر یا چای کپ ورسره لاس کی وي او ټی از فینټاسټک ورسره لیکلی وي نو په دې باندې د انډیا عوام چې کوم دي ټرول کیږي غوسه کیږي په خپه کیږي نو جنید خان چې کوم دی اوماغه تارونه یو ځل بیا چیډلی دي او یو ټویټ کړی دی چې ګوره دا کرکټرز چې کوم دي دا ډېر خلک فالو کوي دا خلک ګوري د ویډیوز ګوري د سره خامخا کمیونیکیشن ساتل غواړي فینز وي ځکه نو دای فالوورز ډیر وي دای چې داسې قسم سټیټمنټ یا سټویټو کې نو هغه دنیا ته رسي نو خیر د جنید خان خو به دومره فالوورز په انډیا کې نه وي خو په انډیا کې به فالوور د جنید خان اله زیات شي چې کله په 2011-12 کې د پاکستان او انډیا د درو میچونو ون ډے سیریزو چې پای کې جنید خان د انډیا د بیټینګ تبای کړي وا ویرات کوهلی سہواگ او دا روهت شرما اور سریش راینا دای داسې بوډ کړو چې دای په ځانم نو پوي کړي یوراج سنگ نو هغه ټایم کې د جنید خان یو ډیر غټ نوم په انډیا کې هغه داسې کې دی چې د انډیا خلکو جنید خان فالو کړي خو دوی دې ټویټ نه پس کې دی چې د انډیا عوامو ان فالو کړي ځکه د انډیا عوام چې کوم دی غډیر زیات جذباتي عوام دي هغه د بس یو ویکسین چې کوم دی کافی دی ایله یو ویکسین دا کافی دی چې په انډیا کې چې کله ته ناشته بس د پاکستان خلاف خبرو کوي ټولو انډین بستا پسې ګرځي چې دا غوړي خسړې دی دا خو د لکتا سو عرفان پټانو ګوري د سموده پس د پاکستان خلاف ټویټ خامخا کوي یا چې پاکستان میچ بایلی نو د خامخا ټویټ کوي یا انډیا فائنل وګټي یا انډیا چرته غړ ټرافي وګټي نو د خامخا ټویټ کوي او پاکستان پکې ټارګټ کوي پاکستان پکې منشن کوي په سو وجه باندې چې په دغه ټویټ باندې د انډیا عوام ډیر غټ سپورټ ورکړي د انډیا عوام د ډیر زیات خوشاله شنو د خپل زړه خوشالولو د پاره د زړه کې ساتلو د پاره داسې قسم ټویټس خامخا کوي نو دا دغه یو ټرند دی دا غزي سیاستدانان چې کوم دی هم د پاکستان خلاف چې کله پسټه شو درېږي د پاکستان خلاف خبرو کې عوام جذباتي کی نو بس بیا هغه عوام چې کوم دی پزان نه پويږي بس ماغه نیتا لا ووټ ورکی نو په دې باندې هغه ووټ سخري سیاست په ګرمۍ د پاکستان خلاف خبرو باندې میډیا چې کوم دا غي هم چینل چې کوم دی د پاکستان خلاف ریپورټینګ ډیر زبردست طریقې سره کوي او ځکه چې خلک مو ډیر ګوري نو دا هغه یو مارکیټینګ سټریټیجی دا پاکستان خلاف خبرې کول د پاکستان خلاف سویل دا هغه یو مارکیټینګ سټریټیجی د چې کمپلیټلی په خپل عوام باندې امپلیمنٹ کوي او کامیابی هم خیر دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي